الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورة الفرقان مکی سورت تے ترتیب د سورتونو کی پنځويشتم دے پس د سورت نور نا او نزولی ترتیب کی 240 نمبر دے پس د سورت یاسین او مخکې د سورت فاطر نه نازل شوه دی مناسبت د مخکې سورت سره مخکې سورتونو کې د سورت کهف نواله تر سورت النور پورې رد شرک اعتقادي او د فعلیو شو اوس په سورت فرقان کې رد شرک فی البرکات چې کما د دې حصے داوا وا قرآن مجید د درېمې حصے کما داوا وا نو هغه داوا ذکر کوي رد شرک فی البرکات شرک فی البرکات رد کوي دویمه وجه مخی صورت کې احوال د منافقانو ذکر شو چې په مقتدا باندې تهمت لګي په صورت فرقان کې احوال د مشرکینو اعتراضات د مشرکینو په نبی علیہ السلام او د هغې جوابونه درېمه وجه صورت نور کې نورانیت د ایمان بیان کو الله و نور السماوات هغه اعمال بیان شو چې هغه سره نورانیت پیدا کی سورۃ فرقان کې اوس د خیر او د برکت مسله ذکر کړي چې کله د داو منله نو الله تعالی بدل برکتونه درکې مخکې صورت په آخر کې وویل ان لله ما فی السماوات والارض د سورۃ فرقان په ابتدا کې وی تبارک الذی نظمکه او د اسمان اختیارات د الله دی دلته وی چې خیرونه او برکتونه هم د الله تعالی دی داود سورت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده نفی د شرک فی البرکات خیرونه برکتونه هر قسمه چې دی د دې اختیار د الله تعالی سره دی هر قسمه خیرونه او برکتونه د دې اختیار د الله سره دی خلاصه د سورت کې دعوت تبارکه درې ځلې راوړي اول آیات کې دعوت تبارکه راوړي دلیلونه په ذکر کوي او بیا اعتراضات د مشرکینو دفع د شبهاتو اعتراضات ذکر کړي دویم ځل دعوا په لسم آیات کې ذکر کړي آیت نمبر 10 کې دا غینه پس یاره د آخرت ذکر کړي تفصیلا ایجز د اهل هو باطلو تاسو چې چاته اهل هوای هغه جزان ني او بیا جوابونه د اعتراضاتو یاره د آخرت او صداقت د نبی علیہ السلام د آیت نمبر 35 نا نقلی نمونی ذکر کئی د خیر او د برکت او تخویف دنیوی
چې چا دا مسله نو منلې نو الله تبا کړی دي چې دا مسله چا نو منلې نو الله رب العزت تبا کړی دي د آیت نمبر 45 نه دلائل عقلیه د برکت دې دلائل ته وګوره نو خیرونه او برکتونه الله ورکي په خپل ور یقین راشي دلائل نورستو زورنا ذکر کوي چې خیرونه او برکتونه الله ورکي نو حاجات دا غنو غواړي په دریم ځل داوود تبارکا په 62 نمبر آیات کې ذکر کوي 61 یوش پېته کې دا غین ورستو دلیلونه ذکر کوي عقلی بیا اعمال ذکر کوي چې باغې باندې الله د آخرت برکتونه ور کوي اخروی برکتونه داوم په اختیار د الله کې دي اخروی برکتونه په اختیار د الله کې دي داغه د پاره د حصول لپاره نیک اعمال ذکر کړي چې د آخرت هغه خاص برکتونه الله په دې عملونو ور کوي ختم د صورت په تخفیف دنیوي باندې امتیازاتو کې درې ځله دعوت برکت تبارکا شبهات د مشرکین داغي جوابونه ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا د عباد الرحمن اوصاف شناختی کارت د مومن شناختی کارت هغه ذکر کړي برکت یوم انذا اعطاء النماء مع الخير اعطاء النماء وزيادة مع الخير غټول او ډیرول سره د فائدې نه دویمه معنی دا ثبوت الخير الالهي في الشيء ثبوت الخير الالهي في الشيء یو سیس کې فائدہ خدایي د الله ورکړې فائدہ پاتې کول د الله ورکړې فائدہ پاغي کې پاتې کول ثبوت الخير الالهي في الشيء دا دواړه معنی چي دي مدارکم ذکر کوي نور مفسرینم چې لا ينبغي الا لله تعالی دا الله نه علاوه بل چا سره دا مناسب ندي شاسب ذکر کوي برکت ازوست برکت صرف دا الله نه دی برکت ورکون کې صرف او صرف الله تعالی دی د دې دواړو معنی حاصل کابلګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایلی یو ورکول د یو سیز دویم داغي غټول سالورم فائدې تر رسول دریم فائدې تر رسول او سالورم فائدہ تر لاسه کول دا سلور سيزونه دي یو ورکول لکه اولاد نشتا نو چې درې کو نو دا یو برکت شو ورکول یو برکت کو ورکو مړ شو نو بیا مسله ده نه بیا پاتې کول چې هغه شي پاتې شي هغه
غټ شي نو پاتې کول او غټول. نو دریم پاتې شي او غټ شي فائدې ته ونرسي. فائدې څه سټېمي د بچي نو هغه ته ونرسي نو بیا برکت ونشو. نو چې ور سره فائدې ته ورسېدو دا برکت شو. فائدې ته ورسېد خو فائدہ تینا تا تر لاسه نکړه ته مړ شوې نو بیا ونشوه نو چې ته نه فائدہ هم تر سکی تر لاسه کی. دا سلور برکتونه دي ورکول غټول فائدې تر رسول او فائدہ تر لاسه کول. دا ټول چې دین د دې اختیارمند الله تعالی دی. مشرکانو بچاویل ورکی پیر بابا او ټینګي دیوانا. نو چې بچي دی نی نو پیر بابا لبزي او چې یي کیږي خو پاتې کیږي نه مړیږي نو بیا به دیوانا لزي. دای وی شلیو دا رنګ د فصل برکتونه دای وی شلیو چې فصل منګ لفلان کې بابا را کوي او ساتي د منګ قانون د غونو نه د پیر بابا اوګه پکې ورکاوه. دا چې دا شرکو قران مجید په دې کلمه باندې په دې شرک رد کړل دي چې برکت ازوست. هر قسمه خیر او برکت دار طرفه د الله نه دی. دیو معنی زنو مفسرینو کړی دا تبارک تعاظم لوی دی الله د لوی شان والده او د عزت والده هغه ذات او معنی دغه کیږي او په دې کې برکتونو ټولو ته اشاره وي. تبارک الذی نزل الفرقان خیرنا برکتون ورکی هغه ذات نزل الفرقان دا دلیل وحی راوړو چې را نازل کړل دی برک راوستون کې د مخلوق او د خالق. خلق وی چې فلان کې بابا برکت ورکی فلان کې بابا برکت ورکی. قران کریم چې کم دنو فرقان راغی نو هغه د الله او د مخلوق فرق خو چې برکت ورکون کې الله دې مخلوق برکت ورکولې نشي. فرق خو مخلوق مبارک نشي کېدل او مبارک کېدل شي. پوهیږي مخلوق کې الله برکتونه شي مخلوق برکت ورکولې نشي. نزل الفرقان چې لګ را لګل دې بلتون راوستون کې په خپل باندې لیکون للعالمین نذیرا د دې پارا چې شي د پارا د ټول مخلوقات یې رون کې للعالمین ټول مخلوقات چې کومه دا غو ذمہ ده للعالمین پارا د ټول انسانانو یې رون کې دلیل عقلی د برکات یو هغه ذات چې صرف هغه د بادشاہي د اسمان نو د زمکي برکت هغه ور کوي. دویم ولم يتخذ ولدا او نه جوړ کړ نیاز اوله چې هغه برکتونه ورکی هغه نه ورکی برکتونه بل چاته نه دي حواله کړی. دریم ولم يكن له شريك في الملك او نشه هغه صدر په بادشاہي کې چې ګنې ځنه برکت بل چاته حواله کړی نه اچا ته هم نه دی حواله کړی. نظام وخلق كل شيء فقدره تقديرا او اندازه کړه د هر یو پیدا کړه د هر یو شی نو کړه د داغي اندازه د الله د اندازې نه نسو کمول شي چې برکت در نواخلی او نه د الله د اندازې نه سوق زیاتول شي چې برکت در نه درکې. اندازه د اچاده د الله تعالی ده فقدره تقديرا کړه د دې اندازا واتخذوا زورنا
سره د دومره دلایلونه دا دومره دلایل الله راولېګل او سره د دینه دیته وګوره واتخذوا من دونه آلهه او جوړ کړی دی د الله نه علاوه نور د خیر او د برکت ذمہ داران الها د دې صورت مطابق وای کنه د خیر او د برکت ذمہ داران نشي پیدا کولای سي دا یو برکت نشي ور کولای چې د نشهشت کی لا یخلقون شیئا نشي پیدا کولای سي د دې په دې خلقت په دې برکت کې د غیر محتاج دي د الله محتاج دي وهم يخلقون او دې پیدا کړی شوی دوی معجزي ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا او نه دي اختیار مند پار د خپل ځانونو د نقصان او نه د فائدې د ځان د پاره چې کمندونو نه سړي راول شي او نه سکما ول شي ولا يملكون موتا ولا حیاتا درې معجزي او اختیار نه لري د اچا د پاره ولا يملكون لاحد موتا لاحد ولا حیاتا لاحد او وسن لري د مړولو د چا او نه د ژوندۍ کولو د چا او نه د بیا را پورته کولو تاسو ته څنګه برکت یان وای چې دا خیر او برکت غورځي دوی مزورنا وقال الذين كفروا دا زورنا په شرک شو چې عاجزانو ته چې کمندونو د خیر او د برکت ذمہ داران ویلي دي اوس بل زورنا وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وایا کسان چې کفر کړل نه دا دعوت تبارک الذی ان هذا په صورت مطابق وام کنه نور خطول قران یادی کنه الا افك افتراه مگر دروغ چې ځان نه جوړي دا دې دروغ وي دوی مزور نه واعانه علیه او مدد کړل په دې جوړولو کې د قوم اخرون یو قوم بل دغه سورې نحل کې تیر شو فقد جاءوا ظلما وزورا یقینا راول دی راتل راوړو ظلم او دروغ ظلم یو کډیر غټ وزورا ظلم یو کو چې مخلوق ته الها وي او دروغ وي چې پیغمبر علی السلام او قران ته دروغ وي دی دروغ وي دا ظلم دا ولنی اعتراض سره لګي چې شرک وکاو او دا زورا دي زم سره دریم زورنا وقالوا وایدی اساطیر الاولین دا قصیده په خوانو دي اقتدبها چې لیکي دي د بلچانا یا سوچ سمجھ نه جا جوړي نو یقینا فهیان دا تملا علیه بیان ول شدتا بکرتم واسیلا سبا و بیگا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات دا دلیل توحید او رد شرک په علم اثبات د علم الله لرا الہو ته برکتونه معلوم نه دي نو را به وړي څنګه مړه هغه ته برکتونه معلوم نه دي نو قل انزله الذي او د قران مجید صداقت راوړي چې تاسو دې ته دروغ وایي دا خدای الله رب العزت چې کومنه را لګل شوی کتاب دې دا څنګه دروغ دي نازل کړه دې لرا غزا چې پويږي په پټو باندې په اسمان او پزما کې راشي بس کې توبه وباسي یعنی عذاب بدر باندې راشي ترغیب توبه ته یقینا الله دې بخون کې مهربان وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام دا اعتراض په پیغمبر باندې بل اعتراض او زورونه په اعتراضاتو د پیغمبر وقالوا او وایدي ما لهذا الرسول شوی دې پیغمبر لرام چې خوري ډوړای او ګرځي بازارونو کې لولا انزل او نازل اولاد سره او فرشتہ چې شي سره د نه يرون کې چې دا یو د تو او دا بل د ما یارو خیر راوړي ایماندارو او یلقا الیه کنز یا ولن شور کوله د یو خزانه او تكون له جنہ یا شید د پاره یو باغ شخری د دینا قال الظالمون وای ظالمان ان تتبعون تاستابداری نه کوي الا رجلا مسورا مگر دیو سړی لیونی د مزغو کې ډس شوی دی او دې چې کم دنو دا زمنګ د زیارتونو رد چي کوي نو دا د جادو اثر د مازغې خراب شوی وګوره کنه کیف ضربوا لك الامثال سرنګ بیان تعالی ر مثالنا فضلوا
نو دی چې کمدنو غلط دي گمراه دي فلا یستطيعون سبیلا نو وسن لري دراري فلا یستطيعون سبیلا نو وسن لري دراري تبارک الذی دویم ځل داوره تبارک راوړه د پاره د دفع د شبهاتو اول شبهات وکړل او سوال یې ور کوي چې څوک چې کمدنو داوا د برکت نه مني او بل چاته برکت والوي یره او تم ذکر کوي د شبهات جواب هم کوي د یو شبهه کړي وا چې دله بنگلې او باغونه پکار دي نو قران وی دا څه بنگلې او باغونه دي چې نن شته او سبا نشته کبارانو شنو باغ بني دا لا څنګه باغ دي باغونه خواغه باغونه چې هغه پسې بیا سوالو ناراضي تبارک الذی برکتون ورکی آغازات انشاء جعل لکا کو اراده وشي نو بغرزی تعالی را غورا من ذالکا د دینا جعل او بغرزی چې کمنو تعالی را د دینا من ذالکا د دې فرمایش او د دینا چې دې کم فرمایش کوي باغونا چې بای ولنا غنل سندونه وای جل قصورا او بغرزی تعالی را بنگلی او مانای بل کذبوا اصل وجدادا چې د قیامت نه باندې نو څه کدا اعتراضونه کوي دا ردی د اعتراضونه د قیامت د انکار وجدا نو زورنه به انکار د قیامت او یرا بلکې دروژن غنی د قیامت لرا او تیار کړه مې پار دا چا چې دروژن غنی قیامت صغیرا شغل دارور ازارات من مکان بعید هغه وخت چې اووی نی داور دی لرا راتهم چې اووی نی داور دی لرا من مکان بعید دلرینا دا خو د دنیا ور نه ده کنه دا د قیامت ور د دې لیدلم کې خبرېم کوي غوسه کیږي اومو دا د قیامت ور دی تاسو د دنیا ور خو نه ده نه پاو کې چې ویني دا ور دی لاره مې مکان بعید د زایلرینا نو وا بوري دی د ور د پاره غوسه اوف وای سم غوسه وای تب واجد د غوسه نه بده وچوسو يتميز من الغيظ وزفيرا وسويلي اسويلي وي کای ولی گیا وي وایذا الکوفا وک چرتاو شدی منها د دې دوزخ نه مکانن زیقن زای تنگ تا یو تنگي سوړی ته ارتاو کی مقرنینا تړل شوی دا هنالکا په یو زنجیر کې تړل شوی غواړي بده چې وي په دغه ځای کې را غواړي بده په دغه وخت کې هلاکت او مرګ چې الله موږ له مرګ او یا الله موږ له مرګ مغواړي نن مرګ یو او غواړي مرګونه ډیر الله دې موږ ټول ساتي مقابله کې بشارت منن کو تا کم نه بزان سود دې ورته وای ازالک ایدا غورو خیر غره ام جنت الخلد التي یا جنت دا همیش باغ دا همیش التي هغه چې لو ذکر شوی د پرهیزګارانو لاره د داد دې لپاره بدلاو زید ورتلو دیلروی پدې کې هغه چې دې خوخي همیشه کان علی ربک وعده مسئولا دا پر رب دی وعده د تاسو قابله یعنی کوره نکړو نو بنده غختل شي چې الله تعالی چې موحد له جنت در کو مال خو د جنت را نه کو تعالی چې داوود تبارک سو کومري نو زبول سور کوم جنت ور کوم ما داوود تبارک منلی وا او مال خو د جنت را نه کو تاسو کول شي او دا علا تفضل لپاره دی ان دا احسان الله په ځان لازم کړی دی دا احسان الله تعالی په ځان لازم کړی دی کان علی ربک وعده مسئولا د فرض دی وعده تاسو قابلا و یوم یشرهم بیا یره د اخرت او باغره سراون کې الله دی لرا او هغه سره چې دی بندگی کولا بندگی ولا ولي کولا زکه چې د برکت مالکان ګڼلیو نو بیا ولا څه کولا بندگی کولا نو نظرانه به ولا وړي دارنګ ثواب پته نو کا جتونه به ولا غختل تینا دغه بندگی وا دا د برکت او جواب چې د برکت مالکان ګڼلیو فیقولون بوای الله انتم ازللتم عبادی آیتا سو غلط کړو زماغه مجرمان عبادی دلته اضافت چې صرف مملوکیت د پاره دی چې دا د الله غلامانو مملوکانو محبوبیت د پاره نه دی
انتم تاسو غلط کړیو زما مجرمان هاولای چې دادی ام هم ضل السبیل یا دی غلط دلارینا کم لارینا غلطو تبارک نغنا قالو ندی وای سبحانك پاک الله ته نور برکت یانو ما کان ينبغي لنا ندی مناسب منګل را چې جوړ کوم غیلا واستانه من اولیاء د برکت ذمہ داران ولکه متهم خطا فائدہ ور کړو ودی لرا او مشرانو د دی لرا سره د شرک نه یعنی دی چې کم دنو شرکم کو تعالی مهلت سکړو ور کړو نو فائدہ دا شو نتیجه دار وته حتا نسو ذکر ته دی چې دی ذکر یې کو ذکر سو تبارک الذی وکانو قوما بورا دیو چې کم دنو قوم تبا او هلاک فقط کذبوکم الله بدی تو یقال لهم او بویل شدیتا فقط کذبوکم یقینا دروژن کړی دی تاسو پاغه سګی تاسو ویل تاسو چې دا زمونږ برکتیان دي دوی خو تاسو نه انکار وکړو فما تستطيعون صرفا ولا عدلا لا نصر وسن لري تاسو صرفا دا اړول د عذاب ولا نصر او د مدد چې معبودان باطل تاسو مدد وکي وما يظلم سوق چې ظلم وکي تاسو نه ظلم سده چې برکت د غیر نه وګڼي غیر ته برکت دی هندوي نو ذقوا عذابا کبیرا نو بسکم د عذاب لوی اوس د جواب د اعتراضاتو دی د بازار کې ولي ګرځي ولې دا په خواني نه ګرځیدل صدا بازار کې ګرځیدل د نبوت منافی دي سو او نه مې علی ګرستان مخکې پیغمبران مگر یقینا دی وخامخه کو خوراک لراو ګرځیدل په بازارونو کې تسلی داعی تا ګرځولې مې زنستا سو د پاره د زنو امتحان دا خو امتحان د استام دی د یوم دی فتصبرون ایتاسو انتظار کوي ای صبر کوي انتظار کوي مطلب انتظار کوي خپل نمبر ته سو کوي انتظار وکانا علی ربک وکانا ربک بصیر او دستار بلیدون کې دوی فرشتي ول ناراضي هغه اعتراض دوباره راوړي سره د ابل اعتراض زیادت نه او نرا ربنا وسر سره وړي زیادت او بیا جواب کوي وقال الذين او وایا کسان لا ارجون لقانا چې امید نه لري د ملاقات زمونږه ولې نشي نازل ولې بدبانه فرشتہ او نرا ربنا یا ولې نوی نو مونږ را خپل چې مخامخ مونږ ته وې چې دا زما پیغمبر دی یقینا دې ځان معتبر ګڼل دي په خپل ځانونو کې دار دې رښتې اعتراض جواب چوټي مو بڑی بات دا اوس لا کولو خبره ده دا اوس لا خبره ده چې دې وې ځا الله ولې نوی نو ته دا الله دې دې خدای دې غرقا لقد استكبروا في انفسهم یقینا استكبروا في انفسهم دای ځان معتبر غنو په خپل ځانونو کې ډیر ځان ته ځای مو وی کنه ډیر واتو توان کبیره وکړه سرکشي غټه واتو توان کبیره وکړه سرکشي غټه یعنی د حد انسانیت کراس کو د فرشتو داغه نه جواب دی وی فرشتي وینوي چې وی ویني نو ټینګ بشي وتا یوم يرون الملائکه لا بشرا یومئذ پاغر شوینی دی فرشتو لرانو نبوی اس خوشحالی د پاره د مجرمانو لا بشرا یومئذ نبوی خوشحالی او زیره په د قرض باندې د پاره د مجرمان سوکتی توبه الله زماره په توبه ويقولون هجرا مهجورا او وای بدای ويقولون وای بسوک وای فرشتي وای کوم مشرکان وای یومانا او وای بدا مشرکان هجرا مهجورا بند مضبوطو دا فرشتو دای وای چې موږ دغه نه بچ کی توبه پناه خدای پناه موږ له موږ ته فرشتي مخیا یعنی موږ د عذاب نه څخه بچ دا مجرمان وای چې موږ دې ته نزوسو فرشتي چې راځي نو زینه بسالي ساونه کنه او عذاب لبس کیږي راځي چې عذاب وسره فرشتي راشي الله ته وایي چې هجر مهجورا یا الله بند مضبوط موږ د دې شنو ساته موږ نوري فرشتي نه وینو بس معافي پناه خدایا نو چې دې دا وایي نو فرشتي به ته وایي ويقولون اوس دې معنا فاعل فرشتي سوق شوی فرشتي ويقولون فرشتي به ته وایي هجر مهجورا بند مضبوط ته استاسو د دنیا په مینس کې اوس دنیا ته واپسی نشته دنیا ته واپسی وسو نشته بند مضبوط
ستاسو د دنیا ترمنځ پوه نه شوي حجرم محجورا مصدر د پارا چې کله صفت خپل مشتقي واقع شي نو دا چې کم دنو فائدہ کوي کمال او کلکواله په معنا مصدری کې حجرم محجورا سترم مستورا حجرم محجورا وقدمنا و دې چې نه کملونه کړو دې چې زیارتونو ته چې کم دنو د غوړې وي شکرانه او د بلا کارونه چې کړو نوزي چې کړو او جماعت چې خلکو لور کړو وقدمنا ملاملو ورولان دی بشم آغا ستا چی دی کم نیک عملونا کڑی وقدمنا ورولان دی بشم الاما آغا ستا چی کڑی دی سنیک عملونا کم با دیلر دوڑ نستری شوی اسی دوڑی با تی چواتی کم دبا جوڑو خبران فاجالنا حبا منصورا نو کم با دیلر چی کم دوڑ نستری شوی مختصر غندی بشارت خاوندان د جنت په دا غرض باندې ډیر بهتر په قیامګاه کې په زید آرام کې فاسن مقیلا ډیر خسته چې کمنو د غرمې د خوب او د آرام خوب بکې آرام بکې التواسن مقیلا جنت کې خوبونه نشته تعدل تدی کنه ولکه خبره ده سره چې آرام به مزیداری لګه واسن مقیلا غرمه کې خلک چکرې مکرې پریری زای تلکینی غرمې ټیم کې انو دی به د غرمې په ټیم کې چې کم ځای کې آرام کوي او کینی کنه نو توبه چې الله وت احسن وي چې هغه وسمره خولي احسن چې الله وت احسن وي او ډیر خسته په آرام کې و یوم تشقق السما بیا یې ذکر کوي او پاغره چوچو اسمان بالغمام پوریا زبان دی اوشلیږي اسمان پوریازو مطلب د اسمان نه د لوخړې غونتی شروع شي په دغه لوخړو کې وریازو کې ونزل الملائکه دا چې کم دنو تشققو مطلب دی تشققو تفسیر دی دا ونزل الملائکه تنزیلا یعنی خوځي بکړی شي فرشتي چې کم دنو بیا لګي په بدله سره تنزیلا سره غلي بیا نور راغلي ناس الملک یوم یذن الحق اختیار او بادشاہي بد قرض باندې مناسب د پاره د مهربان بادشاہ او د دارز پنمنن کو د داوی د تبارک ډیره سخته فغرض باندې چې چک ولګي ظالم سوکته تبارک نه منی کنه نور تبارکات د هندوی علا یده په قل الله سنبانی وی بیاله تنی وی ارمان می اتخذت مع رسول سبیلا چې ما جوړ کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لار چې ما غسر چې کمنو لار نیولې تابعداري می کړو وی رکاویه می یا ویلتا وی رک شماله تنی ارمان می لما تخذ فلان خلیلا چې نه مې جوړ کړ پلان کې یار اوس نومم نشي غسته دنیا کې به په مړو اداغه چې کمندونو د جنډې نه به پرتوک ځان لا جوړاو او دا څه به دغه اوس وای چې ارمان چې پلان کې مې نه یار کړي نومم نشي غسته هلته کې فلان خلیلا شرمېږي په نوم غستلو باندې دویم فلان ځکه وای په کونډه ته چاوي چې یار دې مړ شوی د کمی کوسي نو د لګو سلوک کو نو کنه کله یو پس روانو کله بل پس روان کله یو نه برکت غوښتل کله د بل نه برکت غوښتل نو لما تاخذ فلان خلیلا ارمان چې دا پلان کې خو مې یار کړه نه وې لقد ظلني ولي یقینا غلط کلمه عن ذکر دیو به جندو وای توبه عن ذکر د نصیحتنا قرآن نه د داوود تبارک نه بعد ځاني فز دینه چراله ماته وکانه شیطان للانسان خذولا پلان کې دیو به جند کنه دا پلان کې راغی لا تاخذ فلان خلیلا وکانه شیطان د شیطان کې انسی او کې جنی پوښوي کنه بار د انسان شرمون کې یعنی په موقع پری دی بس چې خم سخت مقاضه حاجت راشي دغه دی ورته وروري زبکه نیمه انی اخاف الله فی خدای یریکم دیم بیا متقی شي دل انسان خذولا د بار د انسان شرمون کې وقال الرسول دا په قیامت کې نو قال ټول احوال د قیامت دي نو وقال الرسول او به وی نبی علیہ السلام د قیامت پر یو خدای وزان لارمان کوي کنه شرمان چې ما نبی علیہ السلام منلوي او دی غاړه نو په نبی علیہ السلام را پټو کی چې دی امتیانو زما قران پریخو دې سپره خودلو قران پریخو نو هغه په عمر پټو کی
وقاله د قیامت احوال دي چې نبی علیہ السلام په قیامت کې راپورټ کړي یا وقاله دا د دنیا د زورنه د مشرکانو ته چې نبی علیہ السلام الله ته فریاد وکړو چې اوی پیغمبر یا رب مې زما د قوم خوړو منی نه د مکه والو قرآن بالکل پرې خو دو دای چې کومره نه مني چې زه تا کوم قوم تر علی ګلم دی قرآن پرې خو دو ان قوم اتخذوا یقینا کام زما چې دین پرې خو دل د قرآن نیولې د جوړ کړل د قرآن مهجورا شات هرتاو د هجران نه شات هرتاو یا مهجورا د هجر نه بد ویل شوی دیو قرآن ته باندې وای سپکی وای سپکی سپوري قرآن ته وای هجران د قرآن مجید څه شی دی د قرآن مجید حقونه دي منګه ځنه ویلی ومو او رابم شي د قرآن مجید حقونه دي هغه حق کې چې کم یو پرې خو دو نو دا د قرآن هجران دی خلان بدا سی وایو چې هجران د قرآن کلی مشکک دی ځنه هجران داسې دی چې پاغه سړی کافر کیږي او ځنه ګناه کبیره دی ځنه غټ ګناه دی لکه ایمان په نه راوړل دا کافر کیدل دا مکمل پر خودل دی دا ویل چې دا د ژوند قانون نه دی دا مکمل پر خودل دی دا کفر دی د دې مقابله کې د په شانته بل قانون منل یا د دنه خغړل دا چې کمنو بالکلیه پر خودل چا دی د هجران دی یو نیم حکم په عمل کې پاتې شي منیه خو عمل به نه کوي دام هجران دی خو هجران د عمل شو فاسق شو منیه او عمل په کې خو تلاوت نه کوي بالکل دام څه شی هجران دی منیو موز د کړم نه خو بل ته نه رسي دعوت نه ور کوي دام چې کومنه د قران سره هجران دا هجران چې کومنه د هر چا دغه مناسب دی د قران د هجران نزان ساتل بکار دي چې په دې راپورټ د نبی علی السلام کې خو سړی رانی شي کنه حافظ ابن کثیر ذکر کړی دی په دې ځای باندې چې ترک الایمان به من هجرانه وترك العمل به من هجرانه وترك تفهمه وتدبره فذلك من هجرانه عمل بن کول هجران دی ځان په نه پوهه کول هجران دی والعدل الى غیره فذلك من هجرانه د دې نه علاوه بل څه طرف ته توجه کول فذلك من هجرانه دا د قران مجید څه شی دی هجران بل څه ته توجه کول من قول او حکایت او غنا او شعر بل څه ته توجه دا دغه معنا کړی دا چې دې سيزونو ته توجه کول شعرونو ته غزلو ته فیسبوک ته واتس اپ ته ټک ټوک ته دا چې کمندونو ټولو چې قران پرېږدي او دغه راخلي دا من هجرانی چې قران پرېږدي او سکول له زور ور کړل دی فذالک من هجرانی دا چې کمندونو د سشي نه دی هجران نه وکذالک جعلنا لكل نبي تسلید ایتا او دا کرانګي ګرځولې مين د پاردار او پیغمبر دشمنان د مجرمانو نه او پورا د رب دی هادي او نصيرا هدایت کوونکو او مددگار بل زورنا دوی موږ به منلې غدا په یو ذلول ناراضي او یا کسان چې کفر کړل لولا نزل علی القران جمله واحده اول نشنازل اول په زبان قران کریم په یو ځل کذالک دق شانت لګ لګ نازلو ما صد پارا لینو ثابت بی فؤادک دې پارا چې کلک کم په دیوانه سړستا ورتلنا او ترتیلا ولولم دی را په دمه دمه باندې په دې کې ډېرې فائدې دي امام رازی کبیر کې سرور 15 فائدې ذکر کړې دي یو فائدې دا شوالینو ثابت بی فؤادک زکه دا محبوب سره رابطه باندې زړه سکیږي کلکیږي مضبوطیږي سات په سات رس تر رضا کله یو ورځ پس رابطه وشي کله دوه ورځې پس رابطه وشي نو زړه سره مضبوط ته که یو ورځ چې کم دنو صحیح ده کنه په یو ورځ دا ټول قران راغله وین بیا به جبرئیل راتو نبی علیہ السلام ته ځان له هر رسول نه راځي موږ ته دورو شوق کیو یو پوېږي کنه بیا به دغه نو لنثبت بها فؤادک په دې باندې زړه مضبوطیږي لنثبت به فؤادک دویم فائدہ لګ لګ وایلو سره زده کړم خکېږي او عمل ته مسانيږي چې لګ لګ وای نو زده کړم شي آسان شي او ور سره چې کمندنو هغه وخت کې لګ لګ راتو
نو عمل تم سوا اسانه وا په ټوله په جمع باندې صحابه ته خلانو تیار عمل خلاصه ګرانو په ټوله په جمع باندې عمل ته هم آسان شو درېمه فائدہ نوی اعتراضونه کې آرامي توبونه خبره باندې پويږي کنه نو چې دا شانت لګ لګ ویل کیږي نو د دې نوی آرامي توب برازین قرآن بوله رد کوي لګا لا یاتونک مثلا الا جناک بال ولا یاتونا بمثل ولا یاتونک بمثل او نه کوي دي تاوان یو اعتراض نه راوړي دي تا ته اعتراض یا شبهه چې نو اعتراض کی شبهو کی الا جناک بالحق مگر راوړو مونږ ته پورا بیان وسره نور وضاحت می واسن تفسیرا الذين يشرون على وجوههم آکسان ير د اخرت چې راځو وکړي شي په پړ مخه جهنم ته داخلك بدتر دي په درجه کې بدتر دي په اعتبار د ځای سره په اعتبار درجه کې او غلط دي پلارا واذل السبيلا ولقد اتينا دلائل نقلیه ذکر کې وګوره انبیاء ول برکت د نجات چا ور کړو دا نجات ورکون کې سوکته الله تعالی دې وګوره چې کوم خلکو برکات د هنده الله نه منو او نور خلکو ته برکات د هنده ویل او پیغمبري مشنه نه منو نو هغه الله څنګه تبا کړل ور سره تخفیف دنیوي شو دلایل نقلیه د برکتوم شو او ور سره شو یقینا ورکړه موسی تورات او ګرځول مې د سره رور د هارون علی السلام مددگار بوج پوښتون نو مې ولو تعالی شي دواړه قوم ته چې دروځنې ګړلې زمونږ آیاتونه فدمرناهم تدمیرا نکړه مې دی لره مکمل تبا ویخ مې ولا ختم کو فدمرناهم تدمیرا نکړه مې دی لره تبا او قوم د نوح علی السلام په هغه وخت چې دروځنې وګړل پیغمبران یو پیغمبر نه منل د ټولو نه منل دوب میکل دی لرا او ګرځمول دی لرا د پاره د خلکو می ګرځول دی لرا د پاره د خلکو نه خام تیار کړه مې د پاره د ظالمانو عذاب دردونکې عادیان او سمودیان او کوی والا واصحاب الرس په دې کې به تقریبا یو سلويخ قولې چې دا اصحاب الرس چی شه دي اصحاب الرس بارکی او وړه قسمه قسم پکې دي خنزله سے پیغمبر پکې ومني چې خنزله پیغمبر او بیا کوی ته وربان کو لوی کیسه ده کنه او دلچسپ پکې دي خود ټولو حاصل ده د بحر محیط وي وملخص هذه الاقوال انهم قوم اهلكهم الله تعالی بتكذيب من الرسل الیه مداس یو قوم چې پیغمبر و تراغله او نیو منله الله تبا کړی دي سوق متصکه تاریخ لیکي واصحاب الرس او کوی والا وا قرون بین ذالک او پیړای په میانځ دي کې ډېره هر یو بیانوم دی لرا عبرتنا دا هر یو عبرت د پاره دي او هر یو کړه مې دی لرا مکمل تبا او یقینا را اتوال القريه التي دی تیریږي او تیر شوی دي لقد اتو یقینا را للی بداسي کلی باندې چې ورول کړی شو پاغي باندې ورول د بدای ډیر ناکار ورول نو دې نیوی نه دی لرا بلکانو لار جورن شورا زورن په انکار د آخرت بلکې دی عقیده نه لري د بیا پورته کېدلو وایزار او کا استهزاء بالرسول زورن په استهزاء د پیغمبر وایزار او کا پاو کې دې ویني تعالی رانه جوړېستانه نه جوړېستانه مگر غب دته وګوره دې په کې هغه مسلې کې دې بڑا ورته وګوره ای تخذونک الا وزوا نه جوړېستانه مگر غب احاذ الذي غب کې دا وي دا شیخ د پیغمبر کو دا وګوره نبی علیہ السلام بارک وی دا شیخ د پیغمبر کو سور خپل پیغمبر چې صادق په وتوي امین به وتوي د پیغمبرانه مخکي وی دا شیخ د پیغمبر کو اعاذ الذی باسر الله رسول وی عبد المطلب یتیم نو سه خدای ته لدا ملاوي دو چې د پیغمبر کو غریب او خوارو اها کتا پورې ټوکې کړین خلی در پورې او په یو غوږه اور په بل غوږه باسه کامیږي خو نه وای دي کنه احاذ الذي تپلکه ودرېږي نو دوره غصه شنو درسوم پرې دی بیانوم پرې دی جمعهتوم پرې دی ورس پرې دی پلکه مودرېږي کنه چمچماري احاذ الذي باص الله رسولا آیا داس الله رب العزت پیغمبر کو هاذا اسم اشاره د تحقیر ده او ګوروي ان کاد له یذلنا یقینا قریب د دغه دومره دلایل شروع کړی دي دومره زور شروع کړی دی دومره بیان شروع کړی دی کله یو سووي کله بل سووي قسم دې قریب ده چې مونږه د خپل باباګانو زیارتونو نه اړولې په خدای کو شکر دې چې مونږ لکلو
داس د له وزامنو ان کاد له یذلنا یقینا نږدې دی وي چې واړې موږ لاره د خپل خدایانو نه وګوره کافرانو قایل په دی باندې چې نبی علیہ السلام د قران په بیان کې خپل قوت مکمل سکی صرف کوي قریب ده چې موږ د خپل میشن نه سکی په دعوت باندې دا له وهلو ټکول چې فرقان مکی دی لولا ان صبرنا علی ته بیان شروع قسم د ویخه دا ټول خلک جمهوریت کړی دا خو مسلمانان دي خو دې ته چا ویل نه دینو دا الله رب العزت قانون وته چا خول نه دینو ته بیان خو کا کنه نر شاله شابه نر لولا ان صبرنا قران کړه دې چې ګم جو شیخ فرید خلفټه بهتري دا رواه البخاری لولا ان صبرنا علیها کومنګ نو یک لک شوه په دې باندې دلته صبر مضموم دی لولا ان صبرنا علیها کومنګ نو یک صبر لک شوه په دې باندې پته لکسی رضا روانه ده زردا چې په بشری پاو کې چې ویني سزا چې کم یو غلط بلا رکه ارایت من تغذیلا او بل زورنا دای چې کم دنو د دای دا په الہ او کلا کېدل په شرک باندې کلا کېدل دا څه د شوبې په بنا نه دي چې ګنې دی په مسله پويږي نه پیغمبر ورته مسله بالکل صافه سکړی دا بیان کړی دا د دې اتباع الهوا دا سکی خیره بکی ارایتا من اتخذ الہ هو خبري آیا خبر دا هغه کس نه چې جوړ کړل د خپل خواهش نه خدای اتخذ الہ هو یو مطلب چې جوړ کړل د خپل خواهش نه خدای نو هواه مفعول اول مؤخر الہ مفعول ثانی مقدم چې جوړ کړل د خپل خواهش نه څه شي په انفرادي زندگی کې په انفرادي ژوند کې چې سړی د خپل خواهش تابعداري کوي او د الله حکمونه پریږدي د الله حکمونه پریږدي او نور څه په رواني نو دا اتباع الهوا ده دا اتباع الهوا ده او په اجتماعي ژوندۍ کې څه کې اجتماعي ژوندۍ کې چې د الله رب العزت حکمونه پریږدي او په نور څه په رواني نو دې ته اتباع د طاغوت وایي څه وته وایي پیرغونیت او جمهوریت نو دا هم چې کم دنو لکه یو قسم اتباع الهوا ده دیوما ماره اتخذ الہ هواه ارایتا خبري دا یو کسنا چې جوړ کړل چې کم دنو خپل خواهش چې جوړ کړل خپل خدای په خپل خواهش باندې چې کم شي ته خو ګور وی دا به خدای شو یاره باندې دی لیډر نه بایکاټ کوم دا بل ځان له خدای کوما پرېدا دا بل ځان له کوما خدای کوما جمهوریت ځان له خدای کوما یاره دا کبر می خوښ نه دی دی بل کبر لازمه نو دې په خپل خواهش باندې ځان له خدایان بدلې را بدلې زور اور خدایان دی یاره چې کم یو د شناختی کارت د خدای ولګاو خدای شي افان تكون علیه وکیلا نو ایته چې کم دنو د کار جوړون کې ولته په ذمہواری دا نبی علیہ السلام له تسلی ورکي تو خودم رړه خوري لکه چې ته پک وکیلی پریدا او صورت ته چې کم دنو په دې باندې سره خوري دورا ته ګمان کې چې زیات دینه لکه اوري او پويږي توبه ندی دا مگر ساروی زناور سره دی عمر دی انهم الا کلنام ندی دا مگر ساروی بالو مضل سبیلا بلکې غلط دینه بلاره کې د سارون هم بدتر دي سورته اعراف کې خو تیر شوی نو کنه تیر شوی خدای او الله خوشاله کړ دلایل عقلیه د توحید علم تر الى ربک کیف مدذل دی برکتونو ته وګوره د نور دی برکتونو ته د سوري دی برکتونو ته فکر دې نه کړه رب ته چې څنګه چې کمنو دې سوري لاره ولو شاء ک اراده د الله نو ګرځول به دې لاره ولاړ ګرځول به دې لاره چې کمنو ولاړ سورې باړو لک نه وکړي ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بیا ګرځول مې د انوار په دی باندې خودون کې کله انوار نه نو موږ به سورې پیژندل بیا خو به ټول سورې دا د انوار د وجنه دلیلا ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا بیا را ټول کما دي سوري لرا ځان طرف ته په دمه لګ را ټول کم داسې نو د سار نو ګدی ما خام شي ختم قبضنا بیا را کم را ټول کم دی لرا ځان طرف ته په دمه دا یو برکتونه ولیدل د سوري او د نور برکتونه وګوره د شپې برکتونه تیا الله سړی و چې صبح یو لس بجې کېږي چې د شپه وهو الذي جعل لكم الليل او خو غزاد ته چې ګرځول تاسو لره شپه لباسن پردا و نوم صباتا او
خوب چې کمنو کټ کون کې د آرام زبردست شیخ خدای پیدا کړی دی کدا ستړیواله په سړی کې جمع کېده مړو اپتا پس پسړې مړو دومره ستړیواله سړی جمع کول شي د یوې ورځې قدرتی خبره ده چې ستړي وي نور کار نشم کولی مازغه وي نور نشم کولی غوګونه وي نور نشم کولی ټول څه شي ود شي چې را پاسي بیا چارج شوی ورا خدمازه تا ته چا چارج خو بس په خوب سره څه شوي چارج و نوم صباتا او خوب چې کم دنو کټ کون کې د آرام کټ کون کې د ستړیوالي ثبت کټ کول ته ویل کیږي نو کټ کون کې د چا د ستړیواله څه کوي حاصل معنی آرام ده او ګرځول د مرز نشورا د ګرځېدو ګرځاو ګورا درس کوا سبق وایا ځال نهار نشورا نور برکتونو ګورا ته د باران او د سیلای او هو الذی تم وعده خراب کړي او هو الذی الله د غزات ارسل الرياح شرالو زي چې کمندنو سیلو بادونو لرا بشرند بار د زیری بین د رحمته وړاندې د مهربانه خپل وانزلنا من السماء اور اورم چې کمنو من السماء د برنا او بو پاکون کې لنوحی ابي بلتا ميتا شرا تازه کوم بده سره کله اوچ اوس کوم دلارا مما پاغ سبانه چې پیدا کړی مې ساروی وانا سیه کثیره او انسانان ډیر پاغي باندې اوس کوما ولقد صرفنا بينهم ليذكروا ولا زورنا ذکر کوي یا د مخ دلیل سره لګي مخ دلیل سره ولګاو او یقینا گر چلو مده او بولا را د دې ترمیان ذات د دې لپاره چې د یاد کی نعمت د الله دا او بل دې په منځ کې سکم چالو نهرونو سیندونو پیپونو په دې کې دا وبسي روان یا صرفناو مخکې چې کمندونو جسمانی باران ذکر کو اوس روحانی باران ذکر کوي ولقد صرفناو د دغه ابو قدر کې د بلاشیا او چې الله رب العزت کوم باران را لګل د دې قدر نه کوي ولقد صرفناو بینهم او یقینا بیانوم دی قران مجید لرا د دې ترمیان ذات د دې لپاره چې نصیحت قبول کین زورنا انکارو کډیرو خلکو د ارسنه او کو خود کوپر نه ظالمانو انکارو نه کوي قسم نه دي ته د سی بډی والی دي کنه چې سوایا نه نه منلو ته د سی بډی والی دي فابا اکثر الناس نو انکارو کا اکثریت او جمهورو ډیرو خلکو الا کفورا مگر د کفر نه نه کو دې کو سر د جمهوریت نه رته ګوره ته اکثر ہوتا ولو شئنا لباسنا فی کل قريه نذیرا ولو شئنا شان پیغمبر ګوره چې څومره سرینو دومره دړي چې څومره سرینو دومره دړي استاد پیغمبرانو استاد سرغټ نو مصیبت پوم ډیری کنه کزما اراده و توجه کزما اراده و نو ما په ملک په کلی کی پیغمبر سکړو را لګلو خدا مې خو خنه شو ما وی چې د ټولي دنیا د هدایت دا تاج دا زستا په سر باندې کړم دا زستا په سر باندې کړم کوم خو کوي په بر اعظمونو په ملکونو په خارونو په کلو به یو پیغمبر سره کړو را لګلو خدا مې خوخه نشوا ما وی چې د ټولي دنیا د هدایت دا تاج دا زستا په سر باندې سکم کېدم نو تا ته کاروم ډیر دی مهنت د توم ډیر دی نو د کافرو بالکل نه مانی وجاهدون به جهادا کبیره دمه بکی نشتا وجاهدون به جهادا کبیره دا دلیل ختم نبوت ته ولو شئنا لباسنا فی کل قريه نذیرا کمی اراده و نور علی کلمه میں په هر یو کلی کې پیغمبر لیکن لم نشأ فلم نبعث خو خوخه منه شو نو راومی نه لګو نو بل پیغمبر الله نه درا لګل د نبی علی السلام نه علاوه مخکې نه د نبی علی السلام په دور کې او د نبی علی السلام نه رستو بل پیغمبر نشته فلا تطل کافرین نو مانات د کافرانو دا غي میشن چرته وارخلې چې هغه ته مو بیانو زکه تا ته بلا کار دی فلا تطل کافرین مانات د کافرانو او مهنت کوو د دې سره په دې قران مجید باندې مهنت ډیر غټ مهنت کوا د په بیان د قران دا قران بیانول یو مستقل شو jihad شو دا یو معنی شو به بیان القران دا مکی jihad ده کنه یار تاسو ول نه منه تاسو بلا ځمنه یې مکی ته بغړوای نه او کنه دا مستقل jihad ده الله خوشاله کا کابلګرام شیخ ابراهیم الله تعالی تما یزلوی درس کې هغه وی په پاکستان کې د دې مسلې مکی دور دی
انو تاسو چې کمندونو مهنت کوئ داسې په تلوار غونته کیو په یو دغه کې دا خبره وکړه ورپسې نه شو خدا سي کړس غونته کې کیو نو چې ما زیګر بناستو نو کې ناستو نو ما یې تاسو خو نن درس کې خبره وکړه ویسو تاسو وی چې دا په مکی دا ور دي کنه انو ما ځنې عالمان وی چې مدني دور یو پیره شروع شونه بیا په کې مکی کم ځای دا اوس مدني شروع شوه دی نو مکی په کې د کم ځای نه راغی نو هغه الله دې غریق رحمت کی ما سره د سره آزادي غونته کې ما ته مفتی کامی نو واجی ځان پوهه کوم وستا څه مطلب دی چې د لسکم سل صورتونه منسوخ شو او دا پاتې صرف د مدني پاتې شو او دا مکی ټول شو منسوخ شو په دې باندې عمل نشتا ما ته الله دې خوشاله کا د هر مسلې اولنې دور او د هر داعی اولنې دور مکی وی او رسته دور چې کمندونو داسې شوی مدني وی وې د مکی لا کړه کاکړه تیرې کړه په مکی مهنت وکا مکی کې شپږتیا سورتونه نازل شوي دي 90 سورتونه شوي دي نازل شوي دي او مدني دور خو آسان کار دی هغه وی کې دور ګران کار نشته په مکی دور ګران دی په سخت په مکی دور کې دي ان د مکی دور ته هم قران مستقل جهاد ویلی تاسو پوهیږئ کنه ما مکی دور کې ول چې فلا يرون ان ناتلذن قصها من اطرافها چې زمک الله رب العزت وی په مکی دور هم فتح کوم په مدنی هم فتح کی په مکی هم سکو فتح کوم په مکی باندې چې کوم زمک فتح کی دویمه معنا وجاهدهم به او جهاد کوا کوشش کوا د دې سره مقابله وسره کوا به په حکم د قران دا اډر درته چا کړل دی قران کړل چې وجاهدوا فی الله حق جهاد به بامر القران دار د ما ویلی جهادن کبیره مهنت ډیر غټ زور اور شور کے ساتھ جهادن کبیره چې پاغي کې بالکل انقطاع نه وی جهاد کبیر او پاغي کې بالکل د غیر نه متاثر کېدل جهادن کبیره جهادن کبیره وهو الذي اغخوا غزات ته دریاب برکتونو تو وګوره او خوا غزات ته مرجل بحرین چاغ شریک روان کړی دي دو دریابونه آزادون فرات دا چې کمندنو خوګ دې تندماتونکې او دابل مالګین دې تریو وجعل بينهما برزخا او ګرځول دا په میانځ دې کې پړدا او حجر مهجورا او بند مضبوطو وحجر مهجورا او بند مضبوط وهو الذي ذر ابونا كم زيدي بذل نقشه کې وګورا وجعل بينهما برزخا وحجر مهجورا دارګام نه تر چاټګام پوری وې دي وهو الذي خلق من الماء بشرا دته وګوره دی بل برکت تا او خوا غزاد چې پیدا کړی من الماء دوبونا بشرن بني ادم نو ګرځول دې لرا نسب و سيرا نسب اوس فرغنای دا ول ګرځول دي نسب اوس فرغنای نسب د پټکی رشتہ و سهرا د فرغنای د پینسي رشتہ وکان ربک قدیر او د رب د وسوالا سمره خپل دلایل بیان شدید سپیلا کایته وګوره وہی مرغی کی ایک تان دا قد سپیلا کای دي ويعبدون من دون الله ويعبدون باندې پوښوي ويتبركون من غير الله تعالی فيعبدونه نو دا غیر نه برکت وګڼي نو بیا ولا سکی عبادتونه کوي مالا بندگی کوي د الله تعالی نه علاوه دا غسو لا ينفعهم ولا يضرهم چې فائدہ نور کوي دي لراونه ولا ضرر ور کوي وکال الکافر على ربه ظهيرا یومانا وکال الکافر على ربه ظهيرا او د کافر على ربه لربه ظهيرا خپل رب تشاړون کې وکان الکافر لربه ظهيرا او د چې کومو کافر خپل رب تشاړون کې الله رب العزت ته چې کومو شا کړی دا خپل الله پرې خو دو او غیر طرف ته چې کومو مخ کړی الله رب العزت نه مني کان الکافر د کافر علی ربه ظهيرا الى ربي لربه ظهيرا حروف جاره یو بل سره ډیره سخت گزاره کوي کنه ان دیو بل په معنا باندې سکی راضي استاد په شان خونی دي چې یو بل لدین اور کوي دویما وکان الکافر علی ربه ظهيرا او د کافر چې کمندنو علی ربه په مقابله در خپل کې ظهيرا ملا تړ د شیطان ملا تړ د ګورا وکان الکافر او د کافر علی ربه په مقابله د رب خپل کې
مزویرا مدد کوونکې د شیطان ځکه چې ګناو کنه د چا مرسته وکړه شیطان چې شرک وکړه د چا مرسته وکړه شیطان وې زبې د لارې نه وړو ما دا کافر ور پسې روان شو نو هغه پیځوي سمو ډیر کار دی راته آسان کوي شیطان هم وي خدای دې وبخ ډیر کار دی راته آسان کوي درېو معنا وکانه الکافر او د کافر علی ربی پر خپلوان مزهور ارتاو ظاهر په معنا د مزهور غرزواله شوه ارتاو ذلیلا سپک الله رب العزت باندې کافر سپک ته وکانه الکافر علی ربی ظهیرا او د کافر چې کوم دنو پر خپلوان په الله باندې ذلیل سلورم معنا د رب نه مراد هغه د برکتی چې معبود باطل چې دې کم دنو کم ته معبود باطل وي وکان الکافر دا کافر چې کم دنو علی ربه خپل رب باندې خپل معبود باطل باندې ظهیرا زورور دا خپل رب نه خدای خدای هغه مړ دې ژوند دې لکه دا کافر ته خپل زورور دې هغه نه مددونه غواړي دا څه ګوښتوري را وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وما ارسلناک یرا بس معجزه راولېګه منو یرا معجزه راولېګه سره راولېګه جواب نه میرا لګلې ته مگر زیر ورکوونکې راونکې ورته وایا ما سلکم علی من نو غواړم تاسو نه سمزوري تاسو نه منئ نو زما څه کماول شي زما تنخواه چې هغه به مال کما کوي نه غواړم تاسو نه په دې څه قسم مزدوري الا مگر استثناء منقطع خوا سو کو چې جوړ کړه خپل تلار نو دغه زما مراد دی چې څوک پتا سو کې هدایت مومي او الله سره ملاوي شي زما دا مقصد دی یعنی خود غرضی نه ده غم خورګی ده خود غرضی نه ده غم خورګی ده زما به کې هیڅ غرض نشته زه به تاسو خپه کېږم زوام چې تاسو چې الله سره ملاوي شي الا من شاء ان يتخذ الى ربي سبيلا کې استثناء متصل شي داغه نه بیا زکات یا دغه مزدوری ده کداغه مزدوری کدا مزدوری چې تاسو الله سره ملاو شي بیا دغه غواړم وتوکل علی نو تبه خریسو تول ماری تبه سخری وتوکل چې ماری چې غاری بخری سړی جمعه جوړ کو غټ جمعه ته عجیب جمعه نومو عجیب جمعه نو وی زو دې ته وېدا سي مولا را علماء شاغه تنخانانی وېدا سي مولا بو تر علماء یو مولا بس د کلی تله ده بل مولا بس د کلی تله ده هغه وتوی داسې مولا وګوره چې هغه ماری او خاري نه خوري خاري خوري ډوډۍ موډۍ نه خوري سو خوري خاوري خوري داسې مولا وګوره ورشه چې ته وای تنخانه ورکوم هغه ته چاوي پیدا غځای کې ډوک کې او عجز غونته مولا ده هغه پسې ورشه زمونږ چې کمندنو مفتی سے محترم پنځپیر مفتی سے هغه پسې راغی چې هغه په سراغ نه اوله وته خبر او کړه نو مفتی صاحب وته ولې تا دا غمار ځکارو چې هغه دې ته مار په ورشه او ته ما په سراله هرو له غمار ته ځکارو ما بیا وته وې ز ټیک ته زماري ما زبر درس کوم قرآن مجید پکې سبا غواړم نه خو تاسو به ماته کې نه تاسو ماته څه کوي کې نه به زبر درس درځم هفته کې یو ځل هفته کې به درځم درس پکې شروع کو آغا مولانو چې کمونو اتفاق وکړو او وی غزوه بدر دی دومره خلک را جمع کړل ناره تکبیر او د مفتی سے په دوران درس په مفتی سے باندې حمله وکړه په دوران درس مفتی سے باندې حمله وکړه په کانو باندې وښتو او ډزه پکې وشوي مفتی سے چې کمونو خلک ملګرو راوچت کو په سر باندې ټول زخمی ټول مفتی سے چې کمونو زخمی ویني تی بایدلی ملګرو چې کمونو راوچت کو راوي تخته راوړو ودا چې کمندنو توکل الحی الذی لا یموت تو لماری وتوکل علی الحی الذی لا یموت قران نه ده خو خدای جزانو وتوکل علی الحی الذی لا یموت ځان حواله ک ژوندیا غزا ته چنمری لا یکلک الی من یموت ذلیلا هغه چاته به حواله نکی چې هغه چې کمندنو ذلیل مری مخلوق ته به حواله نکی بس ځان الله ته حواله کا او پاکی بیان وا سردستاین د الله نه سبح لا مبارک بحمده الا الله چنيشته د خیر او برکت غرزون کې به شانه دا الله تعالی نه وکفا به بذنوب عبادی خبيرا او پوره د چکمنو الله ګناہوں د باندې خپل باندې لیدونکې بیا دلیل عقلی غزا چې پیدا کړ اسمان نظم کې سوچ میاز دي کې دي پښپغو وختونو کې
او بیا برابر دې په خپل بادشاہ باندې نو برکتونه اچا ته هم دی حواله کړی ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا یومانا الرحمن مهربان بادشاہ فاسأل به نو غواړه په نوم د مهربان خبيرا پدا سے حال کې چې خبردار رستا په حاجت فاسأل به الرحمن مهربان بادشاہ فاسأل به غواړه بالرحمن په وسیله د مهربان یعنی د رحمت په وسیله سوالونه کوا خبيرا پدا سے حال کې چې مهربان نه د هینا حال شو خبيرا د هینا حال شو نو قول ادعوا الله او ادعوا الرحمن ټیک شو نو به معنا بالرحمن یعنی په صفت د مهربان ته نس کوا سوالونه کوا دیو معنا الرحمن فاسأل به خبيرا دا بی په معنا کې نه د مراد الرحمن فاسأله خبيرا مهربان بادشاہ فاسأله وغواړه دنا خبيرا پدا سے حال کې چې خبردار دی ستاد حاجت نه څه دی ستاد حاجت نه خبردار دی درې معنا الرحمن فاسأله تجده خبيرا وغواړه دنا تجده خبيرا وبمومي اغلرا خبردار په خپل جد وبمومي اغلرا خبردار په سبانه په خپل جد باندې سلورم به په معنا د عند فاسأل عنه وغواړه عنه تاسو کا عنه د الله مبارک خبيرا د قران نا خبردار مولانا دا الله نه چې تاسو کوي دا هغه چانه تاسو کو چې د الله په صفاتونو پويږي توحید چې تاسو کړی دا غنه تاسو کوي کله مشرک نه تاسو کې هغه ته وایي چې زیارتونو کې ملاويږي الرحمن فاسأل عنه خبيرا تاسو کو دا غنه د خبردار عالمنا د مشرک بدعتینه تاسو مکو پاو کې چې ویل شي دیتا تابعداریو کې سجداو کې د مهربان بادشاہ اغه سجداو کې او دا غنه برکتونه وغواړي نو دوی وسه د مهربان آی موږ سجده کو هر هغه ستا چې تمنګ ته حکم کای آزادهم نفورا او زیات کې دلاره نفرت دریم ځل دعوت تبارکا برکتونه ورځي هغه ذات چې ګرځول دي په اسمان کې برجونه فجعل فيها سراجا وقمرا منيرا او ګرځول دي په دې کې دیوا او قمرا منيرا او سپوږمۍ روخانه او الذي اخوا غزات چې ګرځول د شپه او ورځ یو بل پسې خلفتن یومانا یو بل پسې دیومانا خلفتن نائب دی یو بل چې شپې د نس کمې پاتې شو نو هغه د ورځې پورا کا نبی علی السلام نو د شپې چې کله تهجد پاتې شو نو د ورځې به چې کمندونو د چاش په ټیم کې وکړلو د ورځې د نس کمې پاتې شو نو د شپې پورا کا منګ وایو چې د شپې کم خوب پاتې شه د ورځې پورا کا او د ورځې کم خوب پاتې شه د شپې پورا کا دا زمونږه معنا ده عمر رضی الله تعالی عنہ دا مخکې معنا کړی و خلفتن د نیکانو خلقو دا معنی چې کمه چې کمندونو کمې پاتې کېدنو بل ټیم کې د عبادت کې کم کمې پاتې شو نو په بل ټیم کې سکا پورا وای با ظالمن اراده د پاره دا غچا چې اراده کوي اي ذکر چې نصیحت قبول کی یا اراده چې نا قدرو کې د نعمت د الله تا قدردان او نصیحت غستون کې سوق دی وای عباد الرحمن شناختی کارت د مسلمان ویسا شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل د مسلمان شناختی کارت ول عباد الرحمن بندگان د مهربان بادشاہ دا ذکر کوي چې خیرونه او برکتونه د آخرت هغه هم د الله تعالی دي هغه هم د الله تعالی دي نو صرف دا غنا برکتونه وغواړه او د آخرت برکتونه په دې عملونو باندې ورکي وای عباد الرحمن او بندگان د مهربان بادشاہ کسان يمشون علی الارض هونا شاغی ګرځي پزمکه باندې پاجزای تکبر نه کوي هاونان پاجزای یعنی دا الله رب العزت حکم منی پاجزای باندې رواني او پاو کې چې دی خاتم الجاهلون ملاو شي د دې سره نه پوهه توحید چې په توحید نه پوهیږي قالون وتوای سلام علی سلامتی خبره چا د توحید مسله نه هغه ته بیانې نه پوهه سړی ویني نو باندې وتر توحید مسله څه کوي بیانې چې څوک ویني نه پوهه د توحید نه نو مسله د توحید ورته بیان کی دویم اذا خاتم الجاهلون چې کله ملاو شي د سره نه پوهه خلق
چې هغه فضل مسلو کې انخلی او د وخت ضایع کوي نو قالو سلاما دیوته وې زما بایکاټ ز فضل کې خپل وخت نه ضایع کوم قالو سلاما والذین کسان ات صفات ذکر کوي اتزل الذین روړي او کسان یبیتون لربهم چې شپه تیرې خپل رب ته سجده او قیامه سجده کې او په قیام کې شپه کې د شپې په عبادت کې سجده او قیام وګد پکار دي والذین کسان یقولون ربنا وګوره د شپې تهجدم کوي الله ته وې زمانه دوزخ واړو یعنی په دې تهجد باندې غراو دوکن دي ربنا یا رب زمونږه اسرفنا عذاب جهنم واړو چې کوم د زمونږه عذاب د دوزخ یقینا د دې عذاب دا خو تاوان دی یا شر لازم دی سړی پورې انخته بس ان اسات مستقرا یقینا دا دوزخ بد په زائد آرام او د پاتې کېدو دی رکېدو کې والذین بل صفت مالی ذکر کړي هغه کسان په او کې چې انفاق کوي خرچه کوي نو لم یسرفو زیاته نه کوي بے ځای نه خرچ کوي ولم یقتروا او په خپل ځای کې کمی نه کوي ولم یقتروا او کمی نه کوي په صحیح ځای کې د خرچ نه صحیح ځای کې چې خرچ کوي نو پای کې څه کمی نو ګناه کې خرچ کوي نه او په طاعاتو کې په خرچ کولو کې کمی وکانه بین ذالک قواما او دا خرچه د په میانځ دې کې ولاړه نه به کې افراط شته او نه به کې تفرید شته او کسان عمر ابن عبدالعزيز بیبی نه چاته پوسو کو پستاسو د کور گزاره څنګه ده هغه وتوی الحسنه بین السیئتین یو نیکی د دوه ګناونو ترمنځ ده اسراف اقتار دواړه ګناه دي او د دې په منځ کې نیکی ده اسراف هم ګناه دي اقتار هم ګناه دي وی الحسنه بین السیئتین والذین اواکسان لا یذم الله الا اخر چنرا بلی د الله سره حاجت سر کون کې بل ولا یقتلون النفس التي او نو وجنی چې کم دنو ولا یقتلون النفس التي او نو وجنی النفس هاغا ولا یقتلون النفس التي او نو وجنی بندا هاغا چې حرام کړی دی الله وجلاغو الا بالحق مگر په قانون د شریعت باندې مگر په قانون د چا شریعت هغه باندې چې کم دنو وجنی بیا ک کافر یو ک مسلمانی نو الی وجنی چې قانون ورته شي متوجی شي به قانون وجل نه کوي ولا یزنون او زنا نه کوي ومن يفعل ذلك او چا چې کدا کارونه یلقا سامان ملاو بشي سزا د ګناه سره یا ملاو بشي د لوی تاوان سره ډبل بکړی شي دچن بکړی شي د بار سزا پر قیامت ويخلود فيه مهانا او همیشه وي پدې کې ذلیلا سم وخت به ول رسول کانه زکه فيه وي دا وګ زیر چې کمندونو راوړو کړي زیر وته ویل کیږي فيه پدې دوزخ کې مهانا ذلیلا الا من تاب مگر چې توبه واستلا ایمان راوړو عمل وکړنه امنه ایمان راوړو وی کا عمل نه داخلك بدلی الله تعالی گناہوں دې پنه کو باندې گناہوں دې پنه کو باندې دا الله فضل چوشي نو بس بیا گناہوں پنه کو سکیږي بدلیږي بس الله فضل ته سټینګيږي بس گناہوں ولا بچا بدل کړو نو حقایق بدلون کې څوک ته الله بس بدل کړو نه دوی مدادا چې دی توبه ویستلا دا توبه د هر ګنا نه اولی کله شو دوی یا الله چې ما کوم ګنا کړی الله ما معاف کړي الله نو دا ګنا د هر ګنا دا توبه د هر څه نشو ګنا نشو دا توبه نیکی دی ګنا نو د هر ګنا په ځای توبه د هر ګنا په ځای توبه د هر ګنا په ځای توبه 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 نو د هر ګنا په ځای توبه شو نو په ګناونو په ځای ولا سور کړی نه کوي یو بات درم الله تعالی به د طاقتونه بدل کی مخکې د طاقت استعمالې د بچا کی په ګناه کې اوس په دقه طاقت پنه کې کیږي استعماليږي دیته اماله ویل کیږي ازاله وته نه ویل کیږي لکه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې تاسو اولیدل چې غر چې کمندونو د خپل ځای نه بدل شونه دا اومنه خو تاسو وی چې انسان خپل طبيعت نه بدل شو د فطرت نه بدل شو دا اومنه فارسی بانان وی جبل گردد جبلت نه گردد جبل گردد جبلت نه گردد غرب بدلیږي خو جبلت نه بدلیږي خلک وی وی فتام العادت اشد من فتام الرضاع عادت پر خودل دا د تینه پر خودلو نگران دي دلته قران مجید حل کړه
بد ختمیږي نه عادت رکیږي نه یو سړی د غسنا کو هغه چې کمونو حق پرست په سراغ او چت درز ته زمون په جمعه کې درس کوي او د باباګانو راتوي ټیک شو کنه عالم ولا تربیت او کاغه توحید مسله وکړه اوس مشرک نیوی ډز را خلاص هوا نو اک طاقت ته خو اوس د نیکای کې نه استعماليږي څه کې استعماليږي او مخ کې ګناه کې استعمالي د اوس په څه کې استعماليږي نیکای کې استعماليږي خبره پوه نه شوي مخ کې به ټول ورځ ناستو د کشانت ختم تا فیسبوک په نیولو کش فلمونه به قتل اوس قرآن راواغست کتاب راواغست اق وخت په دی باندې خرج کیږي نو هغه صرف چې کم نه نو طاقتونه چي دي نو هغه اوس په څه کې خرج کیږي نیکای کې ثانوی رحم الله تعالی وی دا نیکانو خلقو په تربیت باندې ازاله نه راځي اماله راځي دا اماله چې اوس په هغه طاقتونه مخ کې به مال خرج کاو نو په ډمو باندې په شرابونو باندې کبابونو باندې چرسونو باندې چې تربیت یې اوسو اکا سخاوت ته هغه د زنه وته نه دی اوس په نیکای کې څه کیږي خرج کیږي په نیکای کې خرج کیږي اولائک یبدل الله دا خلق بدلی الله تعالی بدل وکي الله رب العزت گناہوں دې په نیکو باندې او دې الله بخنه کوونکې مهربان چا چې توبه وستلا مخ کې سره امانه راوړل دل تر امانه نه راوړل ناغه مخ کې د مشرک توبه وا او اوس د بدعمل مسلمان توبه ده ومن تاب او چا چې توبه وستلا عمل وکنه فإنه يتوب إلى الله متابا یقینا دې راګرځي الله تبارک ګرځي مکمل الله تعالی ګرځي بل صفات داري چې ناظری کی دروغ تا شرک تا د ګناه مجلس تا د ډمو مجلس تا د ګانو مجلس تا بدعات تا ورسونو تا د ناظری کی لا شدون الزور یعنی مړه د ګناه په ځای کې به غیر حاضر مومي بس وایذا مروا ک اتفاقا چرتا مجبورتن په دغه مجلس تیریږي نو ځان داسې بچ تیری چې سوای وایذا مروا باللغو او ناصافای کې بالفرض والمال تیریږي په فضل باندې په ګناه په مجلس نو مروا کراما تیریږي عزت من ځان بچ کوونکی بچ عبد الله بن مسعود من نکړه او وګونو کې چې کمندنو غوته منډلې وي او منډه کړو دا غزاینه چې د ډم ځای ته आवाज راځي منډه کړه انو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لقد اصبح ابن ام عبد کریما عبد الله ابن مسعود ابن ام عبد نو هغه چې کمندنو صحیح ده کنه ابن ام عبد الله کونیه باندې پويږي عبد الله ابن مسعود خپل نوم سو عبد الله مور سوا ام عبد الله وګڼه کنه خپل کونیه سوا د عبد الله د مور زیه یعنی خپل مور زیه خبر باندې پوښه ده کونیه وا والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما او چې کله تیریږي په ګناه باندې په لغو باندې نو تیریږي بچ او کسان اذا ذکروا بیات ربهم چې نصیحت ورکول شي دا بیاتونه دربي لم یخروا علی ثم ومیانا هنار تاوی کې په دې باندې کانه وړاندو یعنی مطلب دا چې د قران نه فائدہ اخلي والذین کسان یقولون چوای د خپل نسل د بقا لپاره سوالونه هم کوي یقولون وای ربنا ای رب زمونږه هب لنا من ازواجنا راکی موږ لرا د خپل بیبیانو او ذریاتنا او د خپل اولادنا سړواله د سترګو یعنی چې بیبیانو ته هم ګورو چې سترګې په یخیږي دانه چې بیا د کور ته د تلوټېمی سړی یو خدای بیا به کور ته زما شیشه کې خواله به بیا زما بیا چې کمونو تی دغه نه چې کور ته په تو باندې خوشاله و ذریاتنا او د اولاد زمانہ دانه چې بیا بدلی وزیرت یا خدای پاکه پلان کې بیا را روان دي د زوینه کړنګی لکه چې دا ز سنډه دي و ذریاتنا قرۃ اعین نا الله چې تو ګورم چې خوشالم سترګې په اخی و ذریاتنا قرۃ اعین سړواله د سترګو زما و ذریاتنا قرۃ اعین چې دا چا بیبي او اولاد نوي نوم دې دا دواوي دو ځای شو چې دا چا چې کمنو وی خطابدار نوي نبی ادم دا دواوي مسلور ځای شو هغه بیبي او اولادونه کنه چې دا چا چې کمنو ملګری نوي نیک شاګرد نوي نو دې دا دواوي چې دا چا شته خطابدار ندي نو دې دا دواوي
خبره باندې پوه شئ کنه دا دې ټول لدا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما او ګرځای مونږه د پاره د متقینانو د پاره د پرهیزګارانو قص کوونکی چې مونږه چې کم دنو قص کو اراده کو چې د متقینانو کو امامن قص کوونکی چې مونږه هغه په څه کم دنو ګرځو مونږه هغه په څه ګرځو وجعلنا للمتقين او ګرځای مونږه چې کم دنو د پاره د پرهیزګارانو اماما قص کوونکی چې مونږه د قص اراده لرو روانیو متقینانو بسیو دویم او ګرځای مونږه د پاره د متقینانو پر مقتدا او پیشوا یا الله زمون کشران زمون اولادونه زمون ماتا هغه ته کمنو متقیان کی چې موږ د متقیانو مشران حسابيږو چې دا ویل شي چې راو ګور دا د پلان کې شاګردان دي چې وګوره دا چې کمنو د چا دي دا د پلان کې ځامن دي دا نه چې ډاکورا ته منسوب کی دا ډاکو د پلان کې زوی دی دا چې کمنو پلان کې رامي د پلان کې زوی دی چې دا را ته منسوب نشي خدایا یعنی زمون کشران چې کمنو هغه متقیان کا چې موږ چې کمنو په خبان یاد شو چې په بد باندې یاد وجعلنا لسان صدق وجعلنا للمتقين اماما کې دې چې دا غسړي سوال حل شوی اولئک یجزون الغرفه بما صبروا دا خلک چې ور وکړي چې لره باندې د واجب ټینګې دلو دینه په دین باندې صبر کړو زغم کړو ويلقون فيها تحيه وسلاما او ورکول بشری ته بده کې رسول بشي ورکول بشری ته بده کې ډالای او سلامتیا جوان او سلامتیا همیشه وي بده کې حاصلت مستقر او مقاما سخه ستر زائد آرام او د دې رکیدو یره د اخرت قل ما ابو بكم ربي لولا دعاؤكم دا اعمالو کوي الله بم جنت تبوزي کدا اعمال نه کوي دا اعمال نه کوي نو تاسو شي چې پتا الله پروا ولري چې دوزخ ته دی بوزي تاسو شي پتا سروان او سودانا سروان او سودانا قل ما يابو بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يابو بكم ربي ورتوایا ما يابو بكم ربي ما نافیا یو مطلب ما يابو بكم ربي يابو يفعلوا ما يابو بكم ربي سپروا ما يابو بكم ربي اس پروان کی اللہ تعالی بكم پازاب الاستاذ باندې اس پروان کی پازاب الاستاذ رب زمان لولا دعاؤکم کنوے چ نوی چ کم دنو لولا دعاؤکم کنوے بلن استاذ غیر الله پاجتونو کې کتا سو غیر الله پاجتونو کې نه را بللې دا الله څخه کار دی چې تاسو له عذاب درکې دا الله رب العزت څخه کار دی یعنی لولا دعاؤکم غیر الله کنوے بلن استاذ غیر الله نو الله رب العزت تاسو نه په عذاب ولي پوښوي الله تاسو العذاب نه درکاو خو فقط کذبتم یعنی فقط اشرکتم تاسو سو کو شرک کو الله تعالی چې کومو دل سزا درکا ما استفامیہ ما یابو بكم سپروا کی اللہ تعالی پتا سبحان دی سپروا کی پتا سبحان رب زما لولا دعاؤکم کنورا بلل اللہ تاسو توحید تا اللہ تعالی تاسو توحید تا راو بللی تاسو فقط کذبتم فسوف یکونو گینینو چه دانوے انو اللہ تعالی تاسو نازاو ولی درم لولا دعاؤکم لولا عبادتکم بطریق عبادت الرحمن لولا عبادتکم بطریق عبادت الرحمن ما یابو بكم یعنی قل ورتوایا اللہ تعالی نکی عذاب والستاسو نکی اللہ تعالی عذاب والستاسو لولا دعاؤکم کنوے چکم دنو لولا دعاؤکم کنوے عبادت تاسو بطریقی دے مہربان بادشاہ ما یابو بكم ما استفامیہ شوا ما یابو بكم سپروا کی سکی اللہ رب العزت پازاب الاستاسو کنوے عبادت تاسو بطریقہ دے مہربان بادشاہ چه بطریقہ دے مہربان دے عباد الرحمن بانی تاسو عبادتون کوئی
فالله رب العزت تاسو العذاب نظر کوي خو فقط کذبتم تاسو چې کمونو هغه طریقه سکړه پرې خودلا داغینه خلاف روان شوي فسوف يكون لزاما زرد چې شی بد عذاب د الله جو پتا سو پوره نو صورت کې درې ځله دعوت تبارک راوړه سورۃ شعراء مکی سورۃ ته وصل وختم د